بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويدعو الله لحاجته. ما تلق متوجه شيء ما تاسو تشروع کی ویلیو عنوانات یو د حج وسب څه موږ ویلیو واجب دی، دویم شرایط څه دي دغه بیان هم کړی او دریم د مواقیت بیان شوی او څلورم ما يفعله المحرم وما لا يفعله. محرم کم کارونه کوي کم بنه کوي. پنځم د حج افراد صفتم شروع کړي او حج افراد بچن کوي یاد ده کنه. نو راځي ماته وګوري دی خلک شه احرام یې تړلې دی د خیر سره مکی ته راغلی دی او طواف یې وکړلو. د طواف نه پس 2 رکعته مونځ هغه هم وکړلو. اوس به څه کوي؟ اوس به سعی کوي. نو زموږ د نن سبق خلاصه دا ده ټول بره ګورئ د صفا او د مروه ترمنځ به سعی کوي. صفا ته بلال شي، هلته به بیت الله ته مخامخ شي او تکبیر تهلیل او درود شریف به ووایي، بیا به دعا وغواړي، لاسونه به اوچت کړي، څه کومه دعا چې ورته خوښه وه دا چې وکړه بیا به مروه طرف ته راکوشي. راځي به منځ د وادۍ کې یو ځای دی، هلته نشانات لګولي دي، میلین اخضرین ورته وایي، هلته به منډه ووایي لږ شان. ډېره د بیخي منډه هم دې نه وایي لکه سړی چې سپو لغت کړی او دا به هم سړي وایي داسې نه چې ښځې منډې ووایي. ښځه په منډه بدې ښکاري. ښه حتی مروه ته به لاړ شي، هلته به هم هغه ځای ته ورسي کوم ځای نه چې بیت الله شریف ښکاري. خبره درنه هېره نه شي چې حج هم بیخي ذهن کې ولوېږي. بیا به هلته هم همقه شان کار وکړي کومې چې صفا کې کړی و، یکبر و یهلل و یصلي علی النبي، دعاګانې به وکړي. دا یې چې وکړه دا یو چکر شو. دقه شان به دا 2 چکرې وایي. و صفا نه شروع کړي مروه پورې یو، بیا صفا پورې 2، بیا مروه پورې 3، بیا صفا 4، بیا مروه 5، بیا صفا 6، بیا مروه و په مروه به ختم شي. بیا به حج افراد والا دی تاسو ته ما ویلي حج افراد والا چې دا کم طواف وکړو دا کم طواف قدوم او دا کم سعی وکړله نو په حج کې د مفرد دپاره اصلي 5 واجبات دي. څه واجبات دي؟ 5. اول واجب پکې همدقه د صفا مروه ترمنځ سعی ده. دویم واجب ما تاسو ته ویلي بیا به د غټ اختر په ورځ باندې مزدلفه کې د صبح صادق نه پس وقوف کوي 2. دریم واجب بیا به رمی کوي د غټ اختر په ورځ به شیطان ولي. 4 واجب حلق به کوي ذبح د باندې نه وي. او 5 واجب اخیره کې به بیا طواف صدر، طواف رجوع ورته وایي، طواف وداعي ورته وایي. هغې څو واجبات شو 5. نو دا اوس موږ کوم درس دی دی کې موږ ته د 5 واجباتو نه د اول واجب بیان دی چې هغه سعی د بین الصفا والمروه. پوه شئ کنه بیا به دغه شان وي کله چې د حج ورځې راشي نو بیا به داسې وکړي توجه چې یوم الترویه ته ذوالحجې ته ویلی کېږي. هلته چې د سهار مونځ وکړو په مکه کې لاړ به شي منا ته، ماسپښین مونځ له به هلته ځان ورسوي منا کې. منا کې به د ماسپښین مونځ هم وکړي، دا سنت ده. د مازدیګر، د ماښام، ماخوستن او د سبا سهار. نو سبا سهار چې شو بیا 9 ذوالحجه د هغې ته عرفې ورځ وایي که نه. نو هلته به بیا د انور نه پس یا د انور نه مخکې به روان شي. چا ته به لاړ شي؟ عرفات ته. عرفات ته به ځان ورسوي. عرفات کې به څه کوي دا زموږ بیا سبانې درس دی. دا نن پوره وګورئ ورته کوم نه. نو ما تاسو ته ویلي د حج په 5 واجباتو کې بیا ما تاسو ته دا هم ویلي وو چې یو اصلي واجبات دي، اصلي بلا واسطه. دا 5 دي مفرد دپاره و، قارین او متمتع دپاره 6 دي، هغو کې ذبح هم ده. او نور ضمني واجبات دي تر 35 پورې رسي. هغې سره به ګورو. ګورئ 5 واجباتو کې اول واجب د مفرد دپاره ثم یخرج الى الصفا. دا به وخیږي صفا ته. نن سبا خطل متل نشته، خو بس برنډې دي نه هغې. نو داسې به وکړي ترتیب بدایي. صفا هلته غر شان جوړ کړی، هلته به ځان ورسوي. داسې ځای ته به ځان ورسوي کوم ځای نه چې بیت الله شریف ښکاري. بس بیت الله شریف ته به مخامخ ودرېږي. باقاعده به مخ ورواړئ، سینه به ورواړئ.
ويستقبل البيت بيت الله فيصعد عليه التب باغي وخيجي ما لوس خطل نشتا ويستقبل البيت بيت الله شريف استقبال بوكي وتمخمخ بشي ويكبر الله اكبر بي ويهلل لا اله الا الله بوي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام من بدرود وي ويرفع يديه او لاسونه بوچت کی ويدعو الله دعا د بار بلا سنو چت کی کا لحاجته داسه بلا سنو چت کی دا قانون د فقهاو ذکر کړي دي کوم دعا چی خاص وقت د باری یا خاص مکان د باری ال ثلاثه چتولنی خاص وقت د بار دی وقت کی دا دعا وایو د کیږي دا دعا وایو چې پاتېږي دا دعا وای کنه ناغل ته لاس چتولنی خاص مکان د بار لټرین ته نوځي دا دعا به جمعه ته نوځي جمعه نه بار کیږي دا دعاګانې دي کنه خزودي کې دا خاص وخت د بار دعا دا خاص عمل لپاره دې وخت کې لاسونو چتولنی دي تا دعا لاس چتوته نه وکړي خزوته وي چتول شه دانه دی بل دی او چت کا صحیح شو اوس دا بل طرف د قاعده ووري کوم دعا چې دا سی چې هغه وخت پوری یا مکان پوری نه خاص التبلا سوچتول مسنون دي صحیح شو دلته چې کوم دعا ده دا نه وخت پوری خاص ته عام دعا ده انا مکان پوری ده خدا غزي کې سنت ده صرف نه دلته ولا سوچتای ګورې ده خجي ويرفع يديه ويدعو الله لحاجته دليل وور نقلي مسلم شريف حديث سے لمرويا ان النبي عليه السلام شو صعيد الصفا فصفا وختل حتى تردي اذا نظر الى البيت کله چې بیت الله ته نظر وکړلو قام ودرېدلو مستقبل القبلة د حال کې قبله ته مخامخ يدعو الله د الله نه دعا وختلا ولئن الثناء لګما ته متوجي شي الکانو دعا د پاره به دغه يهلل ويكبر ويصلي ته ضرورت ده ويجي هغه دعا قبليږي کوم دعا کې چې ثناوي الحمدلله رب العالمین دای او درود شریف فی حدیث کې راځي دعا زوړندې تر څو چې د مخ کې رست درود نه او دام دعا درود به د مخ کې وای ولئن الثنا چې دا الحمدلله یا لا اله الا الله والصلاه صلاه درود شریف یقدمانی دا مقدم کیږي کنه په دعا باندې تقریبا الى الاجابه د دې د بار شي قبل دو تنزدي شي چې ما عبارت ولو به بلاندې ګوري ښا کما فی غیره من الدعوات لکه نور دعاګانو کې دا قصې والرفع سنة الدعاء لا سنو چتول لا دعاء سنت ده وانما يصعد بقدر ما ول څومره په صفا باندې خيږي چې بس بیت الله وتخکار شي وانما يصعد خيجي بقدر ما دمر انداز باندې يسير البيت بمرء منه چې وګرځي بیت الله بمرء پلیدلو دزه منه ددنا یعنی دایني بمرء منه بس دد بنظر لان الاستقبال هو المقصود بالصعود ځکه استقبال چې دی قبلي ته مخکول هم دقه مقصود دی د خطلونه صفا باندې خطلونه مقصود سره چې قبلي ته مخ شيني ويخرج الى الصفا والسؤال دار چې ده مطاف نه صفات ورزي کنه په کومه دروازه به ورزي نه په کوم ځای ورته سباق نه کوي دا یو خبره ځان کې کینه وای طواف نفس سعي کول د صفا مروه دا موقت نه ده چې فورا به کې کشل غنټه پس یو کې وغال دلال شي قلاري ود شي به ول بارام راشم سباق نه کوي نرسي به وګورئ خو بهتره ده د بدی دروازه باندې روزه صفاته کوم دروازه باندې چې نبی له سلام راوته ويخرج الى الصفا بروزي من اي باب او روبوزي صفاته په کوم دروازه چې مشاء شفق شي وانما خرج البته نبی له صلوات و سلام راوته من باب بني مخزوم ده وهو الذي يسمى باب الصفا دغه ته باب صفا ویل کیږي لانه كان زګه دغه دروازه شي دا اقرب الابواب الى الصفا لندو دروازو کې صفاتا الا لا انه سنه دانه د چې سنت دار چې بدی روزه لا انه سنت نه خو به تر د نبی له سلام د سکړي نږدې ده خجی ما ویل صفا باندې وختلی اوس به چکر شروع کوي کنه بکم طرف بزي مروه باندې ناراضه ثم ينحط ببركش نحو المروه په طرف د مروه او مروه له چې راځي کنه برګوري ام مزل بکی بس ام کوم مزلی خپ وقار او سکون سره خو به الته نشانات لګولي هغه ته بطن الوادي وي اوس مګ نشانات دي یو شین دی یو زیړل خو تقریبا دوړو تشنوي میلینی اخضرین ستنی دي اق کې به منډه ویل کا شان
وګورئ ويمشي روان بي على حينته خب سکون او بوقار عام مزل باندې فاذا بلغ بطن الوادي کله چې ورسی کې بطن الوادي تا يسعى سعي وکي لکشن منډ بوي بين الميلين الاخضرين بما بين دا غميلين واخضرين کې سعيا منډ وهل ثم يمشي دغینه چې ورتیر شو واپس به سلوشي امام مزل باندې ثم يمشي ببزي على حينته بخبلام مزل وقار سکون سرا حتى ياتي المروه درته چې مروه ته ورسي ويصعد عليها بمروه ببروخيجي نن سبا خطل نشتګه خلند د مروه کې بم د سي تزان ورسي چې بیت الله ورته ښکار شي ويفعل مروه کې بم وکي كما فعل على الصفا كم کارونه چې صفا کې کړیو يعني يكبر ويهلل ويصلي ويرفع يديه ويدعو الله لحاجته دا ټول کارونه وکي خیالم دې کنه دلیل لما روي بخاري ومسلم حديث ته شيخان ان النبي عليه السلام چې نزل دار کوشو د صفانا وجعل شروشو يمشي مزر کولو نحو المروه بطرف د مروه وسعى وبسعي کولا في بطن الوادي ميلين خدنا ترمنځ حتى اذا خرجت تردي چوتلو من بطن الوادي نوتلو نو واپس مزل زوړ کو زوړ حالت والا مشى ام مزل شروع کو حتى صعيد المروه تردي چې په مروه وختلو حدیث ته وطاف بينهما برهل دا سړی په طواف کې د دوړو ترمنځ سبت اشواط څو چکرې بوي و چکرې وهذا شوط واحد د صفانه تر مروه رالي دا یو چکر دی اگر کې د امامي کرخی رحم طحاوی رحم الله رایدار چې صفانه مروه او مروانه صفا ته واپس دا یو چکر دی نټولي به څورلس چکرې وي او ډېر ګرانی خاصین دي توکړي سړی د بغان دی لګي بازابيږي اما ولدمره مطالعه کړی و خلکا افتام هم کړی و او مطالعه هم کړی وی ولا سم ځان پوهه کړو بلکې نو ګونډي کې په دارالابتا په دې منصب هوا نو ګونډي ولا نو ګونډي مدرسه کې او چل تلاړه منو د صفا وځي مروه تلاړه هڅه سړي باندې اورو باندې قصه کړه وړي حتی اوله کې بده ایران شمو ثواب د کوم نه شروع کوم دا پته نه لګیدل مېره ثواب وځي مروه تزا ازا دا څه ملي کېدلی نشي ور سملته مروه لیکلې ده به صفا لرالم نو دا چې بزول چغره باندې لاړې بهر هر سړي نار څه یریږي کم دې فيتوب سبعة أشواط چکری بووي و چکری يبدأ بالصفانه بشروقي ويختم ختم بك بمروه باندې ويصعب هر چکر کې با لګ منډوي في بطن الوادي کی في كل شوط هر چکر کې لما روينا حديث ذکر کو وانما مسند الليل ووري ابتداء د صفانه ولي کی مروانه دي شي کنه وینا نبی علیہ السلام وی چې الله د کوم ځای ابتدا کړي تاسو هم دغه نه ابتدا وکړي الله څه وی ان صفا وانما يبدا ابتدا بقید صفانا لقول علیہ السلام فيه دی بارک فرمای ابداوا ابتدا وکړي صحیح مسلم حدیث ته بما بدا الله تعالی د اغه زینه د کوم ځای چې الله بدا الله تعالی به چې الله شروع کړي پاغه باندې یقین وکړي چې صفا ده کنو به صفا مروه ترمنځ دا سعی څه حکم لري ما ویل دا د پنځه واجباتونه اول واجب دی خدا د احناف مسلک دی امام شافعی رحم الله وی سعی رکن دی رکن واجب نه دی فرض دی بدن لګي بوې شوي کنه څه دی واجب نه رکن فرض دی او دغه بر دلیل داري نبی علیہ السلام فرمای ان الله تعالی كتب علیکم السعی فاسعوا الله پاک پتا سو فرض کړی دا سعی لہذا سعی وکي ګوره فسعوا امر ثقه دا كتب وګورئ ثم سعي بسعي چې دا بین الصفا والمروه واجب ده وليس بركن فرض نه ده وقال امام شافعي رحم الله فرمایي او دا مالکی او حنابلہ عمرایدا یو روایت ده سي انه ركن دا ركن دی لقول السلام دغه د بر دلیل قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ان الله تعالی الله تعالی چې دی كتب علیکم السعی پتا سو لازم کړی د سعی فسعوا سعی وکي ولنا برګوریږي زموږ د حنابو د بر دلیل سره چې سعی فرض نه ده واجب ده هغه دا الله پاک د سعی په باره کې فرمایي فلا جناح علیهما علیه ان يطوف بهما پوهنه شوي الله څه فرمایي
فلا جناح ګناه نشته علیه په دغه محرم باندې ای يطوف بهما چې د صفا او مروه ترمنځ سعی وکي وی ګناه به نشته او دا فلا جناح لفظ شکل مراشی کنا کوم شي کی دا دغه شی مستحبي دا لفظ د بار د چاره دي د استحباب نو معلومه شول چې دا مستحب ده ښا دا په شلابله مونږ ته واجب وایو غره خو معلومیږي چې صفا مروه نه فرض ده نه واجب ده قرآن آیات نه ظاهره کې د معلومیږي خودم رده چې خبره واحد کې دا راغلي دي چې سعی وکړي لکه څنګه چې امام شافعي سے پیش کو او خبر واحد زید نه زید د غالب ګمان پیدا ور کوي چې هغه ته وجوب وایي د فرضیت پیدا نه ور کوي نو موږ ظاهري آیات پرې خودلو د خبر واحد په وجمانه او چا تر وختلو وجوب ته خو دې درنه کوله کچي تاسو ماته لګ به کوي ټول بر غوري امام شافعي رحم الله ته جواب دی چې الله د صفا مروه ترمه مبارک فرمایي فلا جناح او دا لفظ کم ذکر راضي استحباب کې لہذا مستحب شول نه فرض ده نه واجب کنه تاسو حنافو به واجب ولې کړل جی وای زکه چې خبر واحد کې د دې حکم راغله او خبر واحد فایده ور کوي د بار د وجوب د غلبې ظن وجوب فایده ور کوي نه رسي نو ظاهري آیات موږ پرې خودلو د خبر واحد په وجه او استحباب نروا او ختلو چاته وجوب ته ورسید په بل مسله دا فرضیت ال ثابتيږي چې قطعي الثبوت قطعي الدلالت دلیل وي قطعي الثبوت وي لکه قرآن آیات قطعي الثبوت وي لکه متواتر حدیث وي قطعي الدلالت دلالت میس هغه معنی کوم ورکی کوم حکم دی معلومی کې هم صفائی او خبر واحد قطعي الثبوت نه په دې سره فرضیت ثابتوله نشي زیات نه زیات به ثابتيږي وجوب وګورئ کم دې ولنا من د بارا قول الله تعالی فلا جناح عليه ان يطوف بهما ورانشت په محرم چې طواف کوي د دواړو سعی وکي صفا مروه ترمنځ ومثله او دغه شان لفظ دغه شان کلام فلا جناح يستعمل للاباحه دا خو بار د اباحت استعمالي ما لا استحباب ولا استحباب نه اباحت دی یار اباح مباح فينفي الركنيه دي ركنيه منفقو فرض من دي والاجابه واجب من دي كان سوال تاسو واجب ولي واي الا ان منشي عدلنا من واختلوا عنه د ظاهري حکم د آیاتنا في الايجاب الى الايجاب ايجاب تر واختلوا آیات کی ظاهره کی اباحت کنا اغه نو واختلوا چاته في الايجاب الى الايجاب تا ولي دغه حدیث په وجه کوم چتا ویلو كتب عليكم السعي فسعوا مخکې راځي ولأن ركنية دام ویلي ركنيت چې لا تثبت دا نه ثابتيږي الا بدلیل مقطوع به مگر بدلیل دسي دلیل سره چې هغه مقطوع به وي قطعیت په دغه دلیل وي هغه اړي چې متواتر قران نه ثابت وي او یا د متواتر حدیث وي ولم يوجد اخلت نشتره خنه به د كتبه څه معنی کې كتبه الته كتبه کنه حدیث کې وي ثم معنى ما روا معنى د هغه لفظ کوم چې امام شافعي هغه روایت کوم چې امام شافعي رحم الله روایت کړو چې كتبه نو د كتبه نه مراد استحبابا دي كتبه استحبابا ودې شتره چې لفظ د كتبه یو استحبابي ویاو کنه الله پاک فرمایي چې کله سړی مرض الموت کې مري وې د څه وک اذا حضر كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك الوصيه نو كتبه راغله غوړه وصیت د بارا حالانکه وصیت مستحب دی فرض نه دی غیر بر لفظ سره غله كتبه راغله كما في قوله تعالى كتبه ده كتبه ده كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير الوصيه الوصيه مستحب ده الایا برحال ما تاسو ته ویلو صفا مروه سعی چې وکړه لکه نو چکرې به بچ کوي مکه کې ویم دغه شان انتظار بکی حج پورې خرازي لک خارجي مسائل د صفا مروه وایو ټول برګوري ټول کبوزر سره څوک په صفا مروه کې په سواری باندې سعی وکي نن سبا سواری نه په ویل چیر کې وکي نن سم بین لازمي کې او کې بلا وزري په سواری باندې وکي یا په ویل چیر کې به دم لازمي کې او کوئی دم ځان نه ختمو منو دوباره دی وکي قصه به ختم شي دوباره دی پیدل وکي
نرسې خبره مانی خجی حس په حالت کې زنانه سعی د صفا مروه ترمنځ کولې شي کنه یعنی فاس په حالت کې خو یو کولې شي صفا مروه خو مسجد نه دی نو مسجد نه بار دی اگر چې څو وخت کې مسجد راوګت کړي او صفا مروه په کې داخله و نظم زینو فتاوی لیکلي دي چې حایزه خزه نفاس والا خزه صفا سعی نشي کولای ځکه جمعات دی خو به سعودي کې مجمع الفقه الاسلامي دریم کم اجلاس او باغی کې دا فیصله شوله چې مسعا چې د کنه صفا مروه من دازې چلی دا د مسجد نه بار دا اوس د مسجد نه بار دی چې بار دی بس حایزه خزم کې سعی کولای شي په دې پوه شولې کم دې خرازی جی نما تاسو ول مکه کې وی وی کله چې څو مور شي ته مزل حج ته مزل حج تعالی کبر وګوري یوم ترویه وای ترویه معنا د سوچ فکر کول ابراهيم عليه السلام سوچ فکر کولو دغه ورځ باندې خوبي ولیدل چې ذبح کم کنه څه حساب دی مې چې کله نه مزل حج شي هغه ته ویل کی عرفه ولي تعرفوا رستي وایو څه شو او لسم ذل حج ته غټ اختر ورځ شو ته موږ یو ته یوم النحر وای یو لسم ذل حج ته یوم النحر والتشریق دواړه وای دولې سم ته یوم النحر والتشریق دواړه وای پنځه ورځې شوي د لسم د سر یوم التشریق وای دا حج په حقیقت کې دغه پنځه ورځې دي اتم ذل حج نه مال سم یو لسم دول سم نه د اتم ذل حج نه مخ کې بر غوريږي مخ کې قبل يوم الترويه يعني ومزل الحج پدې معنی به امام خلقو ته یو خطبه وای او دا به د مسفقین من رستو وای فقط یو خطبه او د مسفقین من رستو هغه کې به خلقو ته مینا کې څه احکام دی ابو ته بیان کی عرفات احکام او ته بیان کی پوه شولې حج کې درې خطبې دي ښا یو دا ومزل الحج معنی بلا پناه مزل الحج د عرفه پورز بلا یو لسم مزل الحج معنی دا مجموعه څو شولې درې فرق دا دی چې ولسم یو د نهم والا دا د من رست دي او دا یوي منځ کې بکنا سني او د نهم ذل حج د عرفه ورځ والا دا د من مخ کی او دا دوی منځ کې بکینی ويږي به وته وګورئ راځي ثم يقيم بمكه بمكه کې وی حراما احرام په حالت کې به ښه لانه محرم بالحج زکه د احرام د حج تړلې نو حج خو اعلان دي پوره کړي احرام نه بڅنګ وځي فلا يتحلل قبل الاتيان نزان نشي حلال ولا احرام نشي وتله قبل الاتيان بافعاله ترسو چې راتګ نه کړي په افعال د حج باندې غیر نه پوره کړي برحل لفلی توابونه چې کوي کولې شي ويطوف بالبيت توابونه د بیت الله کوي کلمہ بدا لو کله چې مت ظاهري کې معنا کلم ولا خن ور کوي لانه الکه دا طواف د بیت الله کول د دې مشابهت د چا سره د مون سره د مون هر وخت سره کول شي کنه عبادت د طواف امر د وخت کول شي لانه يشبه الصلاه دا مشابه د مون دی نبی له صلوات و سلام فرمای الطواف بالبيت صلاه طواف د بیت الله دا مونز دی والصلاه خير موضوع او صلات خو بهترین عبادت دی هر وخت کې کولې شي د قشاندام دی فقط الطواف الا انه لا يسعى البته اکبر وګوري دین نفلی طوافونه دي دین پس به سعی نه کوي ښا سبا نه کوي ولی ونه کوي ځکه سعی خو یو بیرې ختم شو او یو وکړه او په دې طواف کې برملم نه کوي ځکه رملاغه طواف کې چې رستتي او دې طواف کې به استبام نه کوي کپڑے دې کوم کپڑوں کې به کوي ګندل شو کپڑوں کې ځکه استباب باغ کې کم کې چې رملي راځي الا انه لا يسعى عقب هذه الاطففه دې طوافونه کې به سعی نه کوي دې طواف نفس په هذه المده بده موده کې لان سعی چې دا لا يجب نه د واجبہ فيه بده طواف کې بده حج کې الا مره مگر یو پیرا والتنفل کو دوباره کې به بنفل کې حالان کې نفل نشته پکې والتنفل بسعي غیر مشروعين او النفل کول د سعی غیر مشروع دی ويصلي البته هر طواف نه بس 2 رکعات کوي دا واجب د ما تاسو ته ویلو هر قسمه طواف نه بس 2 رکعات واجبي ويصلي لكل اسبوع هر هو چګر نه بس 2 رکعات کوي وهي رکعات الطواف وتویل کی علامه بیان مخکې ویلو قال قدري ملا فرمای فاذا كان قبل يوم الترويه کله چې مخکې د یوم الترويه نه یورش بيوم یورز یعنی ومد الحج یوم الترويه څومي
اتمي د دې نه ورځ مخکې وسوم شي وما فاذا كان کله چې شي قبل يوم الترويه دا سړی شي مخکې د یوم ترویه نه بيوم یو ورځ مخکې نو یم د قشان معنا وکړه کله چې شي مخکې د یوم ترویه نه یو ورځ خطب الامام خطبه امام به خطبه خلکو ته وایي يعلم فيها الناس تعلیم باور کې بدی کې خلکو ته الخروج الى منى ته بڅنګ وځي همدغه شان والصلاه منس کول بعرفات کې والوقوف او بعرفات کې وقوف والافاظه او به مزدلفه تتلل ندی بیان به وته کی طریقه به وته وکي والحاصل نور خبره خو می خلاصه کې کړي کنه والحاصل زبدي حج د بار گروپ جوړو مار کالی کا دخل بګي د حج مسائل ورته او زر زری وته مغي کې د منګ بال عام گروپ دی کې موږ مخصن کې جواب چي تکو کله تاسو کې څوک کی هغه کې موږ روزانه حساب هغه کې موږ ډایرکټ جوابي اول ته تاری ورځي به پورا بیان کوم سوال ودا دا کار کوي پوره وته ویو اما دا د باور کې د شکار وکړو خو زه هیڅ باور نه کوم ځکه ما ته پته ده چې داسې کسی مې چې څوک راشي څوک قجوریم نه راوړي موږ هم بس الحمدلله نه ګرځو هیڅ څوک هم څه نه وایي موږ هم څه نه وایي موږ څه دغې لپاره خو یې نه کوو وګورئ لکشان والحاصل ان في الحج فحج کې ثلاث خطب دري خطبې دي اوله بکې ما هغه د ذکرنا چې موږ ذکر کړو دا وکړه والثانيه دویمه خطبه چې د عرفات باندې به یوم عرفه د عرفه د ورځې والثالثه دریمه بمنا کې په یوم الحادي عشره دا په یو لسمه ذل حج وی لنډه دا د هر دوه خطبو کې یو ورځ فاصله یو کې اتم ذل حج فاصله شول بلکې لسمه فيفصل نفاصله به بین كل خطبتين وما بین د هر دوه خطبو کې یو ورځ امام ظفر رحم الله وی درې خطبه به وي او پر لبسې به وي غټ اختر بورز برګوري اتم ذل حج نه مزل حج لسم مزل حج غټ اختر بورز د عرفه بورز او ته مزل درې وړو کې وي ځکه اعمال بدغه کړي دغه اعمال خلکو ته خود البکار دي موږ ورته وایو دغه ورځي خډيري مصرفي ورځي دي دغه کې خطبه وی خلک به احکامات سره څه کوي وګورئ وقال امام ظفر فرمای يخطب خطبه وی فی ثلاثه ایام درې ورځې متواليه پر لبس اولها يوم الترويه اول ورځ هغه به ترویه اوله دغه خطبونه د بده ترویه بورز مانوي اولها اوله خطبه به يوم الترويه بورز بغیر اتمز الحج لانها زکد اتمز الحج چې دا ایام الموسم دا د حج وقت دی ایام الموسم ورځ د موسم د حج دی ومجتمع الحاج او دا د حاجانو د جمع کېدل ورځ ده دغه درې وړه یاد کې یار لانها دغه درې وړه ورځې چې دي کما اتما نهما لسما دا ورځې د موسم د حج دي او دا د حاجانو د جمع کېدو ورځې دي ولنا من وایو ان المقصود منها مقصود د خطبینا تعلیم دی ويوم الترويه چې اتم ذل حج ويوم النحر چې دی لسم ذل حج يوم اشتغال دي کې خلک ډیر مصرفي فکان ما ذکرناه نو کوم خبره چې مونږ وکړل چې وما وی ولا سمته د دوه واړه دا ډیر انفع ده وفي القلوب انجع او انجح دي انجع دي لکه عین سره دي او زړونو کې ښه اثر کوي برحل پیدا صلی الفجر یوم الترویه ما تاسو ویلو برګوري اتم ذل حج باندې چې د سحر منځ وکړلو مکه کې کنه دسه نو دا اجي چې دې کنه زمون خلک دا اج نه کوي ښا تاسو به سمره سیم نه دا حج افراد زمون خلک نه کوي ته خو لا احرام باقی دی کنه دا به وزید خیر سره منات مسفخمون لذي ځان ورسې څو منځونه بلته کوي پینځه وګورئ پیدا صلی الفجر چې مکه کې سحر منځ وکړو یوم الترویه د اتم ذل حج به مکه ته په مکه کې خرج الى منى ته روان شي ودي وزي فيقيم بها منى کې بوي ترڅو پوري حتى يصلي الفجر تر دې چې سحر منځو کې من يوم عرفه د عرفه د ورځې لما روي ان النبي عليه السلام چې صلى الفجر د سحر منځ وکړلو یوم الترویه د ذل اتم ذل حج په مکه کې فلما طلعت الشمس کله چې نور راوختلو حضرت جابر په حدیث کې داري چې نور راوختلو نبی له سلام د مکې نه روان شو خو څوک د نور د خطولو نه مخ کې زی هم سباق نه کوي ښا ځکه دا وخت کې عبادت نشته دلته مکه کې فلما طلعت الشمس کله چې نور راوختلو راح روان شو منى فصلى بمنى منى کې منذ کړلو الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم راح الى عرفات به سباله عرفات تلاړي
اوس که څوک داسې وکړي ما ته لږ بر وګورئ که مینا ته لاړ نه شي د اتمې ذوالحجې په ورځ باندې اتمه ذوالحجې د ټوله شپه تر سبا پورې په مکه کې تېره کړي بیا چې سبا شي د عربي ورځ شي او بیا لاړ شي مینا باندې تېر شي او عرفات ته لاړ شي بس هم ټیک ده خدا دې چې د سنت خلاف کاري وکړو ولو باته که یو سړی شپه تېره کړي په مکه کې لیلة عرفه د عرفې والا شپه وصل بها الفجر او مکه کې د سهار منځو کې د عرفې د ورځې ثم غدا الى عرفات به سبا سار لاړ شي عرفات ته ومر بمنا منا باندې دیر شي اجزا وکافي ده لانه لا يتعلق بمنا ځکه تعلق نشته لري منا سره په هذا اليوم په دغه اتم ذوالحجې په ورځ باندې د احکام تعلق نشته لري منا کې اتم ذوالحجې کې څه احکام نه اقامتونو سکن تعلق ور سره د عبادت د اقامت نشته لري چې وی کی ولكنه اساء دا سړی ګناګار شوخه بترکه الاقتداء ځکه د پرې خودله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتوجه الى عرفات دلک شانو سره وای به بچو کې الکه عرفات ته متوجي شي څه مطلب اته نه مزل حج باندې سحر منځ وکړلو کنه کم ځکه وکړلو مینا کې اوس بد مینا نزي عرفات ته او ماسفکم لمزان الترسي ثم يتوجه به متوجي شي عرفات ته فيقيم بها عرفات کې بوي لما روينا مخکې مدیس کې ویل کنه وهذا بيان الاولويه دي زمان ځان پوهه کوي ښا دا ذهاب عرفات ته پس د نور را ختلونا هلکه دلته خو وهذا مشان الیه مخکې نه د تیر شوی په متن کې نشته متن کې شته خپلته حدیث کې وا حدیث کې دا و چې بعد طلوع الشمس حدیث کې څه دي اقا یادې ښا وهذا عرفات تتلل د مینانا پس د نور را ختلونا بیان د اولویت دی اولادا اما لو دفعك يوصل لال شي قبل لو هو ضمير به راجي دي مخکي د طلوع شمسنا جائز ده یعنی څنګه چې په مینا کې سحر منځ وکړلو او روان شو عرفات تم ټیک ده لانه لا يتعلق بهذا المقام حكما دي مقام کوم څه حکم نشته نو مینا کې سحر کوم څه حکم نشته قال في الاصل امام محمد رحم الله فصل کې لري وينزل بها مع الناس دا سړی دی راکوشي عرفات تر خلکو سره یوځي لأن الانتباذ تجبر ځکه که ځان لشي ځان رواني دا خاصه تکبر دی ځان لګرځي حالانکه کې د حج ورځي چې دی دا خو د عاجزۍ ورځي دي والحال حال تضرع حال خو حال د چا دی د عاجزۍ دی والاجابه في الجمع ارجع او اجابت په جمع کې ډیر امید لري اجابت څه مطلب دعاګانې قبل دل اعمال قبل دل په جمع سره ارجع د ډېر امید دی نو په جمع کې ګرځدان لنا وقيل چويلي مراد دادي الله ينزل امام محمد چويلي اصل کې وينزل بها مع الناس دي معنا دا الله ينزل على الطريق لا دې د نرا کوزي ځان له خلکو ته ضرر ورسې کيلا يضيق على المار دې برش تنګره نشي پتیریدونکو خلکو باندې